بالشهوات د الله ډېر احسانات دي. الحمدلله منګه ټول مسلمانان یو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو، د الله بندگان یو، د قرآن کریم وارثان یو، او په غوره امت کې عمل زمونږ او ستاسو په دې میاشته کې دوچن لیکلی کېږي. الله د بنده نه ډېر زیات راضي کېږي، خوشحالیږي چې په داسې مجالسو کې کینی بنده او د الله عبادت کوي، ذکر او اذکار کوي، دعوت چلی، قرآن کریم تلاوت کوي وغیره وغیره. دا ټول د دین شعبې دي. او بیا جماعتونه دا د الله د دین مرکزونه دي او د ایمان نښه ده. قرآن کریم کې الله فرمایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. الله وی زما کورونه خو هغه خلک آبادوي چې په ما باندې ایمان لري. دا د ایمان نښه ده. شکر ایستل په دې پکاري چې رمضان مبارک میاشت شروع ده او الله پکې موږ او تاسو لره د صحیح عبادت توفیق راکړو. او بیا هغه خلک چې په سپینه ګیره باندې په زړو اډوکو دا د قرآن کریم ختم ته ولاړ دی، او هغه ځوانان چې هغه د الله عبادت کوي او یاره دا غواړي چې زه د الله کلام ته غوږ کېدمه. حالان کې بار چې وګورو د فتنو سیلابونه دي. څوک په بارو باندې ناستی، څوک به په حجرو کې ناستی، څوک به په چکرونو باندې تلي. په هغوی باندې دا وخت تیر شو، په ما او تام تیر شو. الحمدلله په منګه د الله په عبادت کې تیر شو. وی د نیکی دا ثمره او نتیجه ده چې په نیکی به وروسته خوشحاله. اوس دې ختم کې شریکت منګه او تاسو وکړو. اوس هغه وخت لاړی. اوس کو چا شریکت کړی دی په هغه باندې تیر شو، کو چا نه دی کړی په هغه باندې تیر شو. خو دا چا چې شریکت کړی دی نو هغه خپل وخت قیمتي جوړ کړو. چې چا نه دی کړی د هغه نه وخت ضایع شو. و چې دا ټوله دنیا را جمع کړي او دې ټوله دنیا کې څومره مالونه دي او دا په فدیه او جرمانه کې الله له ورکړي چې دا وخت بېرته را واپس که، نو نه را واپس کېږي. بس لاړی وخت تیر شو. هغه سړي وګټله چې کم سړي دا وخت قیمتي خپل جوړ کړو، د الله عبادت یې وکړو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه. هغه سړی کامیاب دی. او چې وخت یې ضایع کو نو وی دا سړی به د قیامت په ورځ دا مؤمن د هیڅ ارمان نه کوي، خو د دې ارمان به ډېر کوي چې کم وخت بلا ذکر او بلا عبادت پاتې شوی. یو عالم تیر شوی، هغه به ستو خور ستو دا وربشي غنم چې پاخه کې او بیا یې وړه کي، نو هغه به یو قاشوغه ستو خولې ته واچوه، یو ګوټ اوبه به یې پسې کولې. د هغه ژوند دا یو شاګرد ته تپوس وکړو، ویل چې ته ولې خوراک نه کوې؟ هغه ویل په یوه اونۍ کې زمانه د 80 نه بره سبحان الله قضا کیږي. چې زه یو اونۍ جوړم په دومره ټیم کې ما سبحان الله 80 پیرې ویلي، زمانه دا وخت ضایع ځي. د دې د وجې نه زه ستو بس خولې ته واچوم، اوبو ګوټ پسې وکړم، نه پکې شخوند شته او نه څه. اوقات یې قیمتي جوړ کړي ورونو.
زمونږ سره د وخت قدر نه موږ خپل اوقات ضایع کړو زمونږ د جمع وخت معلوم نه زمونږ د تلاوت وخت معلوم نه زمونږ د تهجد ټیم معلوم نه زمونږ د دعوت اوقات معلوم نه د علماء کرامو د صلحاو نیکانو خلقو د اوقاتو ټانټیبلي نن مې درس کې ویله ما ویل چې عام سړی په شوا روز کې د ورځې هم او د شپې هم دا 2 سپارې تلاوت پوره کی نو په کال کې څو قرآن شو 24 قرآن تا ختم او بیا دی 40 او 50 کاله عمری او اوس ول په 24 کې ضرب ورک دا قرآن به موږ ته څومره اساني او کو یو سړی ډیر ګوټي او د قرآن تلاوت نشي یو پاره خوشي ویلې چې 2 پاڼې سار وه 2 پاڼې ماسپښین مانځنه یو 15 منټه مخکې راشه ویوه او دارنګې یو 2 پاڼې مازدیګر مانځنه مخکې راشه د ماښام مانځنه مخکې راشه ماخوستن نه وروسته یا مخکې کښېنه ستا پاره پوره کېږي چې ته په کال کې 12 یا 40 قرآن ختمې ستا د خولې نه به الله رب العزت د حکمت چینې روانې کړي ته به کله هم په زوله خبرې ونه کړي بې ځایه بکواس به ستا د خولې نه نه ستا د ژبه ستا د دماغ ستا د زړه به د دې تعلق به د الله سي بیا د انسان نه شر نه خورېږي خیر ته خورېږي دا و چې زمونږ ستاسو د دې لاسونو نه او د دې ژبو نه او د دې غوږونو نه او د دې سترګو نه دا ګناه ولې کېږي په هغې باندې د دنیا مصروفیات غالبه دی او د دین مصروفیات کم دي اوس مثلا زما ژبه د ورځې 500 خبرې کوي په 500 خبرو کې 50 خبرې د الله د دین نه دي او 4.5 خبرې دا د دنیا دي نو خامخا به زما په دې ژبه باندې غلط الفاظ جاری کېږي ځکه ما تابع کړې غلطه ده کو چېرته زما په دې ژبه باندې 2.5 خبرې د الله د دین او 2.5 هم دنیا نو په دې دین باندې دا دنیا نه غالبه کېږي او یا زما په دې ژبه 300 دینی خبرې او 200 دا دنیاوي نو زما دا دین به په دې دنیا باندې غالب وي خو کو نه چې زه دنیایي خبرې ډېرې کوم او زما د دین رجحان کم دی زما د دینی خبرې کمې دي نو خامخا به په ما باندې دنیا غالبه کېږي زما د ژبې نه به غلط الفاظ وځي شربت خورېږي دقه مسله د سترګو ده دا سترګې دي موږ د الله کلام ته پې نه ګورو چې د الله کتاب پې موږ وګورو د محمد رسول الله سلام حدیث پې موږ مطالعه د صحابه کرامو سیرت پې مطالعه د پیغمبر ژوند پې مطالعه ټوله ورځ زما او ستا سترګې غلطې استعمال دي په هغه باندې غلط اشیا غالبه دي دغه حال د غوږونو هم دی او د دې مثال علما په دې جدید دور کې دا ورکوي دا دماغ دا انسان دا زړه د دې مثال داسې دی لکه انجن د ګاډي اوس یو انجن دی د ګاډي او هغه استعمالیږي په هغه کې پټرول او ته ورته ورواچوې ډیزل دا انجن جمع وشي دا کار نه کوي دا مخکې نه ځي زما او ستا سترګې الله کلام له پیدا کړي زما او ستا غوږونه الله خپلو خبرو اورېدلو له جوړ کړي زما او ستا دماغ الله د خپل کلام د تدبر دپاره را کړي ژبې د ذکر او اذکار را کړې ده دا تیل دي حق تیل منګه د انجن ته غلط واچل سترګو له هم غلط تیل واچل غوږونو ته هم غلط واچل دماغو ته غلط لاړ
زړه له غلط لاړه تصورات ټول غلط دي اختلاف پیدا دی حسد په زړه کې دی خیرخواهي د مؤمن نشته د ګاونډي نشته ضرور خیرخواه نه دی پلار د زوی نه دی زوی د پلار نه دی ښځه د خاوند خیرخواه نه ده خاوند د ښځې نه دی سخر د خواښې سخره د او خواښې د نګور خیرخواه نه دی نګور د سخر او خواښې خیرخواه نه ده دا ولې اعضا د الله خلاف روان دي او چې کله د انسان اعضا د الله خلافي دا تمه مه کوه چې یاره ګندې زما به یا څوک خیرخواهی او یا به زمونږ مشران خیرخواه شي یا به زمونږ کشران تابعدار شي ملا لقاري وی عمالکم ستاسو عملونه ستاسو په خپله نگرانی کوي چې ستا عمل برابر ستا به بچیم برابري که ستا عمل برابرو ستا به بیبیم برابري که ستا عمل برابرو ستا حکمران بم برابري که ستا عمل برابر دی ستا ګاونډ بم برابري چې ستا عملونه خراب ستا بچی بم خرابي ستا خلاف ستا پلار بم ستا خلافي ستا ښځه بم ستا سره اختلافي ستا د مور بمي ستا د ګاونډي بمي ولې ته د الله باغي الله ته دا ټول خلک باغي کوي من کان لله کان الله له الله وی څوک چې زما شي زه به د هغې او چې ته د الله ځان نه جوړې نو ته به بیا د شیطانانو ملګری بیا به د شیطانان ملګري د هغې به تابعداري نو شکر ایستل پکار دی چې الحمدلله مال الله په رمضان المبارک کې د قرآن د اورېدلو توفیق راکو چې قرآن مې واورید ذکر مې د الله پکې وکړو درس مې د الله د کتاب واورید د چا سره مې لانجه ونه کړه زړه کې مې حسد رانلې د مؤمن خیرخواه ومه عبادت به قبلیږي اوس دا نه ده چې زه عبادت ډیر کوم عبادتونه پښتانه ډیر کوي دې کې شک نشته الحمدلله د تبلیغ محنت زمونږ په پښتنو کې ډیر علما زمونږ پښتنو کې ډیر دي قاریان زمونږ پښتنو کې ډیر دي دیندار طبقه شکل او صورت ګیره دا زمونږ پښتنو کې ډیر خو یو مسله ده مسله څه ده چې زمونږ زړونه پاک نه دي زړه ګنده دی او دا یاد ساته ګوره چې کله زړه ګنده و نو الله عبادت نه قبلوي په هفته کې 2 ورځې دي په دې 2 ورځو کې الله د مؤمن عبادت خېجي یو ورځ پکې دا د زیارت ته بله ورځ پکې د پیر ده الله ته عبادت خېجي د هغه سړي عبادت الله نه پرېږدي ځان ته چې د کم مؤمن خبرې د بل مؤمن سره بندې دي او د هغه بنیادم عمل الله ځان ته نه پرېږدي چې د په زړه کې کینه وه چې دا 2 عمله دي نه یې پرېښي که نه روژه دې هم ځوړنده ده اعتکاف دې هم ځوړند دی تبلیغ دې هم ځوړند دی د قرآن درس دې هم ځوړند دی د تلاوت دې هم ځوړند دی اذکار دې هم ځوړند دي کل معلقه دا وی په مابین د اسمان او د ځمکې کې راځوړند دی نه پرېږدي الله بره چې دې بنیادم د دې 2 عملونو نه توبه نه ایستلي چې وی د الله د رضا لپاره بنیادمان نه یې معاف کړي او یو یې د زړه نه کینه او حسد نه ختم کړی دا خپل زړه ته موږ او تاسو وګورو رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم یو سړی به راشي 80 کاله به د رب عبادت کړی 80 کاله مونځونه به یې کړي جهادونه به یې کړي صدقې به یې کړي حجونه به یې کړي ابن ماجه کې روایت دی د الله رسول وایي هیڅ یو عبادت به قبول نه وي 80 کاله عبادت به قبول نه وي صحابه کرام وایي د الله رسول دا به کوم بدبخته سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه سړی دی چې د ظاهر د باطن سره برابر نه دی په ظاهره کې خلکو ته ځان بزر کړي خو باطن د الله دشمن دی.                                                                                                                           سره نکي چې کلم په ګناه لاس بر شي نو دا اسرا نه کوي
زما او ستا حال دا نه دی چې په جومات کې زموږ څه حالي سترګې برابري غوږونه برابري ژبه برابر ده چې بار موږ په ډبه کېناستو پردی غیبت دی کو کمرې ته ننوتو ډرامه فلم دی یا فیسبوک دی یا ټیک ټاک دی ظاهر د باطن برابر نه بار د باندې خلک کم ګمان کوي خلک باندې د صلحاو د نیکانو ګمانونه د باندې کوي او زما او ستا حال د باطن ده نورونو خپل عمل قبلولو او خپل عمل مخکې لیږلو د حفاظت چې کوم تدابیر دی قرآن او حدیث ذکر کړي هغه تدابیر هغه کول غواړي او کم عمل چې زمونږ د کم عمل د وجې نه بربادېږي هغه عمل او ګناه پرېښوستل غواړي چې هغه عمل او ګناه موږ او تاسو نه یې پرېښیه نو هسې نه چې هندو ستړی و الله ناراض چې زموږ عبادت ضایع چېرته نشي نو شکر دی هغه خلک وباسي هغه نوجوانان دي شکر وباسي چې الحمدلله الله رب العزت په رمضان مبارک کې موږ له د تراویحاتو د ختم توفیق راکړو ډېر خلک به داسې وو چې دې روجې ته به په انتظار وو هغوی به ډېر فکرونه هم کړي چې زه به دا کوم دې روژه کې زه به دا کوم دا کوم الله موقع ورنه کړه څوک د روژې نه 2 ورځې مخکې لاړ د دنیا نه څوک د روژې په شپه باندې لاړی څه په رمضان په نیمه کې لاړ زما او ستا هم اوس پته نه لګي چې یاره موږ به پوره روژه انتها ته رسیږي او کو به نه رسیږي زموږ د عبادت به د الله دربار لځي کو به نه ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم با په نورو میاشتو کې او په ورځو او شپو کې په نسبت د نورو ورځو شپو په رمضان مبارک کې با د شپې او د ورځې پیغمبر د الله په عبادت کې مشغوله او خیرې به یې کولې چې هغه سړی د تباه او برباد شي چې رمضان مبارک په د باندې تیر شو او د رب راضي نه کړو او د ته الله معافي ونه کړله نو دا د مغفرت میاشت رونو د الله نه مغفرت په دې عشره کې وغواړئ د هغې یو ورځ پاتې ده د رحمت میاشت زموږ عشره زموږ نه لاړه دا فکر خو موږ نه کوو آخري عشرې د جهنم نه د خلاصي د عایشې به یې تپوس وکړو یا رسول الله ویل کومه دوا ډېره و د الله نبي ورته وایي دا دوا ډېره وایي چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني الله ستا معافي خوښه ده موږ ته معافي وکړه د الله پیغمبر به په آخري عشره کې دا دوا ډېره ویله په منځومۍ عشره کې به دا دوا ډېره ویله چې سبحانک اللهم وبحمدک اللهم اغفر لي الله ته پاکې تاله صفتونه دي زموږ دا ګناهونه معاف که مغفرت راته نصیب که صحابه کرامو به تپوس کو ای د الله رسوله په دې عشره کې موږ څه وکړو په دې منځ کې څه وکړو په دې اخره کې څه وکړو زموږ کار څه دی دې شپې له به وایي کوم صحبت کوو کوم ځای له به شپې له ځو چکه به چېرته کوو کریم بورډ له به ځو پی سی ایل کله شروع کېږي تاش له به کوم ځای له ځې بارکاو له پکې لاړ شه هلته پکې روژه ماتې وکړه زمونږ ټول د خېټې سره او د لوبو سره او د دې شیانو سره فکر دی د صحابه کرامو فکر د آخرت سره ورونو د آخرت فکر پکار دی چې عزم وکړما او تاسو هم د آخرت فکر وکئ او د مؤمن د الله په کور کې د عزم د الله څه وکړه چې د مؤمن خیرخوا شمه ګوره که په دې حال د دنیا نه لاړې چې د مؤمن خیرخوا نه نو د الله رسول یو عبادت دین د الله په دربار کې قبول نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی مؤمن نه دی هغه ښځه مؤمنه نه ده چې د دې سړي نه او د دې ښځې نه ګاونډ خفه دی مؤمن ایمان یې ترې نه پې کړی و 3 ځلې ویلي و چې مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی د الله رسول نه صحابه ته دا څوک د الله پیغمبر فرمایي هغه ښځه او هغه سړی چې ګاونډي خفه کړی د ګاونډي څومره لوی حق موږ دا فکر نه دی کړی
چې یاره ګاونډي زما په ګاونډ کې دی، زما نه به دا بچي خوشحاله، دا بوډاګان به زما نه خوشحاله، دا ځوانان به زما نه خوشحاله، زه د دې خیرخوا یم. د الله رسول د ده سړي دروازې ته د شپې ولاړ دی چې مانځه ته به یې نه پرېښوست. ابو جهل به رسول الله سلم په کعبه کې مانځه ته نه پرېښوست، چې کله به مانځه ته ودرېده چاته به یې لرې راوړه پې ور ویچوه، کله به یې د څادر نه زندۍ جوړه کړې وه د رسول الله سلم له مرۍ ته به یې واچله، نه به یې پرېښوسته. صحابه کرام به یې مانځه ته، د الله پیغمبر به د شپې لاړې د ابوجهل دروازې ته به ولاړ او نارې به یې ورته والي چې ان تعبد الله وان تقول لا اله الا الله، د الله عبادت کوه او دا کلمه ووایه چې د الله نه ما سوا ګوره بل معبود نشته. ابولهب به په بازار کې په ګټو وشت، نارې به یې والې ویل دا وراره مې لیونی دی، کله به دا شاعر دی، خو رسول الله سلم به بیا هم د هغه دروازې ته ولاړو. پیغمبر د کافر هم خیرخوا شوی، مؤمن د مؤمن نه خیرخوا کېږي، مؤمن د مؤمن دشمن دی، د مؤمن د لاسه د مؤمن وینه تویږي، د مؤمن د لاسه مؤمن په اور کې ولاړ دی، د ګاونډي د لاسه ګاونډي په اور کې ولاړ دی. وایي الحمدلله زه مسلمان یم، ما کلمه م ویلې، زه د پیغمبر امتي م یم. د الله پیغمبر نه یو صحابي تپوس کوي د جنتي سړي علامه رسول الله سلم یې ګاونډ لی ورشه، خو ګاونډي ترې ناراضي دی سړی جنتي دی، خو دا ګاونډي ترې نه خفه دی سړی جهنمي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی د صحابو سره، جنازې یې راوړله کېښودله، صحابه کرام یې تعریف وکړو، د الله پیغمبر ډېر ښه سړی و، زمونږ په دې علاقه کې ویل ښه ژوند تېر کړی و. رسول الله سلم وفرمایل وجبت. بله جنازه یې راوړله لږ ساعت پس، هغه جنازه صحابه کرامو بد بیان کړل چې موږ ته تنګ و، ګاونډ ته تنګ و، خلک ته تنګ و. رسول الله سلم ویل وجبت. عمر تپوس وکړو یا رسول الله مخکنۍ جنازې والا باره کې دې مې ویل چې وجبت، د وروستنۍ جنازې والا باره کې دې مې ویل چې وجبت، دا څه شی وله واجب شو؟ رسول الله سلم فرمایي چې تاسو دې مؤمنانو د دې مؤمن صفت وکړو نه الله وله جنت واجب کړو، او تاسو چې د دې مؤمن بد بیان کړه الله وله جهنم واجب کړو. وانتم شهدا، تاسو ګواهان وئ په مخ د ځمکه د الله چې تاسو ووایي چې موږ ترې راضي، والله وایي زه ترې راضي یم، خو چې تاسو وایي موږ ترې خفې، والله وایي زه ترې خفې یم. نورونو د مؤمنانو خیرخوا شئ، د ګاونډیانو خیرخوا شئ. دا 2 ورځې ژوند دی، عبادت برباد نه کړو چې زه عبادتونه هم کومه او زما په زړه کې کینه و حسد هم پروت دی، زه عبادتونه هم کومه، زه ذکر او اذکار هم کومه، زه تلاوتونه هم کومه، زه تهجد هم کومه، خو مؤمنان زما نه اور کې ولاړ دي. رسول الله سلم دې سړي ته کامل مؤمن نه دی ویلی، کامل مؤمن یې هغه سړي ته ویلی چې عبادت یې کم دی خو مؤمن ترې نه په تکلیف کې نه دی. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، د الله رسول مسلمان هغه سړی دی چې د هغه د ژبې او د لاس نه مسلمانان محفوظ دي. ورونو چې چرته په ژبه او په لاسونو باندې چاته نقصان ونه رسي. د الله نبی وایي که د کعبې احترام ډېر لوی دی، خو د کعبې د احترام نه د مؤمن عزت الله ته ډېر لوی دی. چې کعبه ورانه کې الله دومره نه خفه کېږي، خو چې د مؤمن بېعزتي وکړي الله په دې ډېر خفه کېږي. ځکه دا ټول کائنات الله دې مؤمن له پیدا کړي، خو دا کعبه د دې مؤمن له پیدا ده، د کعبې نه څوک تاویږي؟ مؤمنان. چې مؤمن نه و کعبه باندې الله څه کوي؟ په هغه ورځ به کعبه نه وي. دا جوماتونه الله چاله جوړ کړي؟ دا د مؤمنانو له. الله وایي دا زما کورونه دي، دا زما بندګان ول الله وایي راځي. دا هواګانې، دا بارانونه، دا سپوږمۍ، دا نمر، دا ستوري، دا راخیږي، دا چاله؟ دا موتاله. الله یې کوتنی مؤمنه یو ورځ یو سیکنډ دنیا نه پرېږدمه. حدیث کې راځي چې د لا اله الا الله ویونکی یو په مخ د ځمکه ژوندی
الله به نظام چلی. او چې یو مؤمن الله وی نو په اشرار او په شریانو خلکو الله وی قیمت قائمون. مؤمن ته شری نه دی ویلی. نو ورونو چې کومه کوتاهي زمونږ او ستاسو نه شوي، انسان دی ژوند زمونږ او ستاسو تیر شوی، منګه د الله حقونه والي، د مخلوق حقونه به م والي، چې منګه الله ته فریاد وکړو چې الله منګه وبخ. او که چاته د مخلوق حق معلومي نو د مخلوق حق الله ګوره بغیر د مخلوق د معافی نه معاف کوي، چې یا د حق نه واپس کړي او یا دی د هغه مؤمن نه معافي نه غوښتي او الله خپل حقونه معاف کوي. چې الله ته وجاړي، فریاد ورته وکړي. حدیث کې راځي چې د اسمان مور ګوته د الله وی ګناهونه راختي او لمن یې د اسمان ډکې کړي، خو ما ته یو ځل په صدق توبه وباسه، الله وی دومره اوسه نیکۍ م در کوم او دا ټول ګناهونه دله معاف کوم. نو زمونږ رب ډېر کریم دی، واسع المغفره دی، چې ته دروازې له ورځې کولا او به دا نه بندی په تا پسې، هله به بندی چې د مغرب نه کله نمر را وخوت. خروج د دجال وشو، خروج د دابې وشو، دا د قیامت غټې نښې دي. اور را پیدا شو، خلک یې محشر ته پره کړی. نو چې هغه را پیدا شلو نو الله به د توبې دروازه په منګه پسې بندی. چې نه په مشکات کې روایت دی د الله د شان سره چې څنګه مناسبه ده، وی سحر الله خپل لاسونه خواره کړي چې د شپې چا ګناه کړې ده چې معاف یې کړم، او چې کله شپه ولګي نو الله لاسونه خواره کړي د سحره پورې چې د ورځې چا ګناه کړې ده چې معاف یې کړم. او چې کله درېیمه حصه د شپې شي نو الله وی هل من مستغفرین هل من سائلین، شته دی څوک بخښنې والا چې ما ته وایي ما معاف کړه، الله وی چې دی معاف کړم. او څه دی شته دی څوک حاجت والا چې څه ضرورت یې دی، حاجت یې دی، محتاج دی، له ایمانه وغواړه چې درک. الله په غوښتلو په مغفرت خوشحالیږي، او چې ته نه غواړې او مغفرت د الله نه طلب کې، الله په دې خفه کېږي. نو موږ یې بندګان یو ورونو. الله د روژې حکم کړی موږ یې نیسو، د مانځه حکم یې کړی موږ جومات ته راځو، د حج حکم یې کړی مال یې راکړو حج له به پې لاړ شو، د دعوت حکم یې کړی دی دعوت چلو، د خپل صفت ذکر او اذکار حکم یې کړی ذکر او اذکار هم کو، د جومات د آبادولو حکم یې کړی جوماتونه به آبادو، د صله رحمۍ حکم یې کړی صله رحمي به پالو. چې دا کارونه ته کې الله وی ته زما یو زه ستا یمه، دا څه چې دی الله وی دا زما دي، ته چې زما نه څه غواړې حقه به در کوم. او خوشحالي به الله د دنیا او د آخرت منګ او تاسو له راکړي. نو الله رب العزت دی دا کومه عبادت چې م کړی دی الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. د عبادت ګوره د قبولیت دوا د انبیاء سنت دی. ابراهیم علیه السلام کعبه جوړوله او اسماعیل علیه السلام ورسره دی، او الله ته څه وایي ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ای الله زما د عمل قبول کا. نو ولې څه بد عمل و نه کعبه جوړوي په مخ د ځمکه اولنی کو دی، خو بیا هم الله ته وایي ربه دا عبادت مې قبول کا. عمر رضی الله تعالی عنه به چې کله یو عمل وکړو نو وروسته به یې پسې ویله چې ربه دا عمل مې قبول کا او چاله پکې برخه مه جوړوه الله، او دا عمل مې صرف ستا د رضا سبب وګرځوه. چې موږ هم دا دعا کوو چې ربه په دې میاشت کې موږ څه عبادت کړی دی، الله د چا برخه پکې مه پیدا کوه چې زموږ عمل برباد شي. چې ګنې ما ته به دې تراوو باندې سړی ښه ووایي، یا راته به دې ذکر او اذکار او په دې ختم راته ښه سړی خو عبادت دې غرق کړو. نه دا عبادت به صرف د الله رب العزت د رضا دپاره کوو. اخیری عشره فاتې ده، د ځوانانو ته خصوصي درخواست دی چې تراوو کې شرکت کوئ، په دې پسې به بیا ارمان کوئ. خیر دی که په ختم کې شرکت نه کړی په تراوو کې شرکت کوئ. دویمه ده چې د مانځه اهتمام کوئ. مونځ د ایمان د کلمې نه وروسته اهم عبادت، او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه تنو دا خبره وکړه ای زما امته د مانځه په باره کې د الله نه ویریږئ. د مونځ او زمونږ او ستاسو خو پاکوس جومات له لاړ شو، کو دی له لاړ شو، کو د سړک دی له راشئ، خو بس د دروازې نه راوځو جومات ته ننوځو. دومره احسان را باندې الله کړ. او په دې ورځو کې زمونږ نه ګوره جمع لاړی شي، تکبیر اوله زمانه تلی چې موږ په دې ورځو کې په څلوېښت ورځې موږ په تکبیر اوله باندې عادي نشو. نو په کم وخت کې به په دې حدیث عمل کې چې د الله پیغمبر فرمایي چې څلوېښت ورځې په تکبیر اوله سره مونځ وکړه
نو دوه انعام الله درکوي، یو به جهنمي نه یو به منافق نه. او په دې کې لوی موقع چې موږ د رمضان المبارک الحمدلله پښمني ته راپاڅېږ، دقه مونځ په موږ باندې ګران وي، هغه ته شرکت شي کولی، ماخصوصا مانځه کې شرکت شي کولی. د نورم کاروبار زمونږ بند دي، هر څه بند دي. نورونو د مانځه اهتمام پکې کوئ، د تهجد اهتمام پکې وکړو. 15-10 منټه مخکې راپاڅېږه، یو 2-3 رکاته 4 رکاته الله رب العزت ته سوال کوه، د الله نه مغفرت غواړه، استغنا مه کوه، ځان مه بې پروا کوه چې ګنې زما څه ته ضرورت نشته. ځکه الله ان بطش ربک لشدید، ګوره ستا د رب نیول ډېر سخت دی ګریپ، چې به یې ونیولې ګوره بیا به دې پرېږدي نه، بیا به ته ډېر عبادتونه کوې، خو ستا به هغه مقتلي. نو یو د مانځه موږ او تاسو اهتمام وکړو، د دې اخیری عشرې د عبادت اهتمام وکړو. کم ملګري نو ماشاءالله لوی جومات دی، کوشش وکئ چې اعتکاف ته کښېنئ. دا ځوانان کښېنئ، دا هغه کسان کښېنئ چې د عبادت طاقت پکې دی. زمونږ جومات کې الحمدلله اکثر زه ګورم 3-4 پکې جوانان دي، دا اعتکاف ته کښېني. ما بله زوړو ته ویل مدرسه کې جومات نشته، ګنې مالته دا درس ته موږ څومره کسان ناست یو مال سره زما به ټول به په اعتکاف وي، بس مخ وضو نه. خو مال اوس موږ چې جومات ته ځو نو زموږ ټول سیسټم دی او پروګرام دی، هغه به اوس اوړي او هغه راوړه نشي، نو خلک د قرآن د درس نه محرومه کېږي. یعنې والله چې زموږ نه بعد اعتکاف قضا کېدی نه، ځکه د الله پیغمبر وایي زندګۍ بر کې اعتکاف چېرته نه دی پرېښي. او دا سړی د جهنم نه بری شو چې دا الله ته د ګناهونو نه ځان وتړو او په جومات کې د 10 ورځې تېرې کړي. نو کوشش وکړه چې ځوانان هلکان کارونه مخکې وروسته کوي، سبا یې ورځ ده، د نمر د پرېوتو نه به مخکې ننوځئ، چې کوشش وکړو چې په جومات کې کم از کم 4-5 کسه دا اعتکاف ته موږ او تاسو نیت وکړو، کور کې مشوره وکړو، مشران کشران چې لکه د کوره یو فرد موږ ورکړو اعتکاف کې کښېني، ټول ورته نیت وکړو انشاءالله تعالی. او اخیری خبره دا ده چې په خپل منځ کې جوړ جاړښت د اختلاف نه ورونو هېڅ نه جوړېږي، د بدګمانۍ نه هېڅ نه جوړېږي. خو ته زما بدګمان یې، زه په تا بدګمان یم، والله کو څه ته جوړ کړي. په خپل منځ کې مینه، کشر د مشر عزت وکړي، مشر راپاڅېږي په کشر شفقت وکړي، احترام یې وکړي، عالم د کلي خیرخوا شي او کلی د عالم خیرخوا شي، چې د پیغمبر وارث دی، د په سینه کې قرآن دی. زه د احترام په دې وجه کوم، د مخ ته دی لګونم چې د الله رسول وایي چې د عالم مخ ته کتل عبادت دی. په دین باندې صرف د علماو احترام کول، په دین باندې د طلباو احترام کول، چې دا د الله د دین طالب العلم دی او عالم د کلي خیرخوا جوړېدل. عمر ابن عبدالعزیز ابن حزم ته وویل ما ته نصیحت وکړه. عمر ابن عبدالعزیز امیر المؤمنین ویل امیر المؤمنین، ویل د بوډاګانو دپاره بچی شه، د مشرانو دپاره داسې حیثیت اختیار کا لکه پلار زوی چې د پلار سره څنګه معامله کوي، زوی پلار ته څنګه ګوري، ویل ته به مشرانو ته امیر المؤمنین داسې ګوري. ویل د کشرانو دپاره پلار شه چې پلار څنګه په دې کشرانو باندې شفقت کوي، ویل کشرانو ته داسې وګوره. او ویل د همزولو دپاره رور شه، چې کم د همزولي دی نو رور په رور خفه کېږي. نو په کار دا ده چې همزولې عالم یې په خپل همزولو باندې خفه شي، د الله دین له راولي، مینه وله ورکړي، محبت وله ورکړي، چې الله رب العزت زمونږ دا کلی د آباد کې په دې دین باندې. او زمونږ خو دا ارمان دی، والله ما وی چې په دې علاقه کې الله په کور کور کې یو عالم پیدا کړي. الحمدلله ما چې ورته سبق ویلی نو 18 درسونه په دې کلو کې وشروع دي، 18 درسونه. د دې د اجر او د ثواب په ما پسې هم ستا دی او په تاسو پسې هم دی او ستاسو په مشرانو پسې هم دی. او داسې دور به راشي انشاءالله تعالی چې الله رب العزت به په هر کور کې طالب العلم او عالم الله رب العزت پیدا کړي. خو موږ چېرته تاسو د علماو قدر وکړو، علم ته په درانه نظر وکتل، د انبیاء وارثانو ته او ورولیم قایمه کړه، اختلافات هم ختم کړه، د الله دپاره چې دشمن ولې نه ماپ کول. د پیغمبر سره څومره بد شوي، حبشي و، د بلال رضی الله تعالی عنه نه پوزه کټ کړې وه، سینې وله شلولې وه، زړه یې ترې ایستلی و، هندي د هغه د پوزې او د غوږونو نه لاکټ جوړ کړی،
غاړې ته ارچلی د حمزه رضی الله تعالی عنه. او چې کله حبشي رالی نو څه یې ورته کړه؟ ویل لا تسریب علیکم اليوم، هېڅ هم د باندې نشته. هغه بلال چې په کوڅو کې راښکلی و، هغه ابو سفیان، دغه ابولهب بچې او د عکرمه د ابو جهل بچې چې صحابه به خوب ته نه پرېښوستل، او چې کله ایمان راوړ رسول الله ورته څه وایي؟ لا تسریب علیکم اليوم. هنده راله د ابو سفیان ښځه وه او رسول الله ورته وایي لا تسریب علیکم اليوم. زمونږ او ستاسو نه خو چا مړی نه دی کړی، په کوڅو کې راښکلي غوږونه او پوزې نه کټ کړي، خو یاره د خولې بم یاره چا څه باس کړی، یا به په باره باندې باس کړی، یا به په پټي باندې باس کړی، یا به په برید باندې باس کړي. دا خو راځي د دوه ورونو د صحابو په منځ کې هم جګړې راغلي، هغه هم انسانانو. ته سیرت وګوره، رسول الله سلم یو ورځ رالی د صحابو په یو کلي کې د دواړو کلو جنګو د ګټو وشتلو. پیغمبر علیه السلام تون لاړی، د مازدیګر جمع هم ترې لاړه، خو د هغه صحابه کرامو جوړ جاړه یې راوست، صلح یې وکړه، وروڼه یې کړه بېرته. انما المؤمنون اخوه، دا مؤمنان خو وروڼه دي. په د کور کې د ورور د ښځې او د خاوند هم جنګ، د پلار د زوی خو همیشه خو ته جنګ نه جوړی کنه. نو یو بل ته دړه نه معافي کول، یو بل سره مینه او محبت کول، اختلافات ختمول او د یو بل خیرخوا جوړېدل. انشاءالله تعالی د عبادت په خوان باندې به پیش. او په الله ته قسم خورم چې بړه کې د کینه وه او اختلافات یې په زړه کې، که ته زمانه د عبادت په خوان پیش یې نو بیا راله بل نوم کېده. خو که د عبادت په خوان ځان پی کې چې زما زه د رب وپېژنم او د دې قرآن کومه مزه ده او د دې الله سره تعلق کم خوند دی او د محمد رسول الله سره د دې محبت کومه مزه ده، نو دا شی نه به دړه نه وباسي، اختلافات به وباسي، کینه به وباسي، د مؤمن به خیرخوا کېږي، الله به د ایمان حلاوت در نصیب کې خوږوالی د ټولو به نیتي که نه. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. درود شریف ووایو. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا كريم يا رحيم يا ذا العرش المجيد، يا فاطر السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا المغيث يا المغني يا الودود، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعل فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله گناهونه معاف کا، الله گناهونه معاف کا، پټ او ښکاره گناهونه معاف کا، الله علانیتاً گناهونه معاف کا، سرا گناهونه معاف کا، الله قصداً او خطاءً او نسیاناً گناهونه معاف کا، الله کامل ایمانم نصیب کا. دا کم ختم چې شوی دی الله په خپل دربار کې قبول او منظور کا. الله چې څومره افرادو پکې شرکت کړی دی دنیا او آخرت یې ښایسته کا. الله د جهنم د خلاصي سبب یې وله وګرځوه، د جنت د داخلېدلو ذریعه یې وله وګرځوه. کم طالب العلم چې الله دا محنت کړی دی په علم او عمر او عمل کې برکت واچوه، با عمل علم ورته ور نصیب کا، د مور او پلار او د استادانو د سترګو یخوالی یې وګرځوه. الله د قرآن او د سنت مطابق ژوند زموږ د ټولو نصیب کا. الله چې څومره ګناهونه هم کړي ده د خپل الله په خپل کرم باندې الله منګه معاف کا. الله ستا دربار ته هم لاس نیولي دي، سپین ږیري دي، بوډاګان دي، علما دي، طلبا دي، الله ماشومان دي، الله بېنوا مه رسخته، الله ګناهونه معاف کا. یا رحمان یا کریم ذاته چې څومره عبادتونه په روژه کې کړي دي او د دې نه مخکې هم څومره عبادتونه کړي، الله ضایع کوې مه، ټول قبول کا. الله ټول عبادتونه هم قبول کا. الله مینه محبت هم پیدا کا، د کینو د حسدونو نه مساته، د چغلخورۍ نه مساته، د غیبتونو نه مساته. یا رحمان یا کریمه د بوډاګانو په عمرونو کې برکت واچوه، د بوډایګانو په عمرونو کې برکت واچوه. الله د ځوانانو عمرونو کې برکتونه واچوه. د علماو حفاظت وکړه، د طلباو حفاظت وکړه. الله د تورسرو حفاظت وکړه. الله د اسلامي سرحداتو حفاظت وکړه، د اسلامي مملکتونو حفاظت وکړه، د اسلامي امارتونو حفاظت وکړه، د اسلامي خلافتونو حفاظت وکړه. یا رحمان یا کریمه د مجاهدینو حفاظت وکړه. الله د داعیانو حفاظت وکړه، د مرکزونو حفاظت وکړه، د جماعتونو حفاظت وکړه، د مدرسو حفاظت وکړه، د مؤمنانو حفاظت وکړه، د مؤمناتو حفاظت وکړه. الله ته نه راضي شه، داسې راضي شه بیا ناراضه مه شه. الله چې د دې حاضرې مجمع په زړه باندې څومره حاجتونه دي الله شرعیه دي د خپلو خزانو نه له پوره کا. الله چې څومره قرضداري دي قرضونه اخلاص کا، چې څومره بیماران دي شفا
شفای کامله عاجله نصیب کا چې څومره کاروبارونه دي الله تجارتونه کې ول برکت واچوه چې چا تجارت نشته الله حلال روزي وته نصیب کا الله په اولاد کې علما پیدا کا دیندار او صلحا پکې پیدا کا د نافرمانیانو نه وساته الله د کینو نه وساته د بغضونو نه وساته الله د حرام مالونو نه وساته د مسلمانانو د حقونو نه وساته یا الله د ظلم نه وساته الله د مظلومیت نه وساته یا کریم یا رحیم الله چې څومره شهدا درغلي دي شهادتونه قبول کا الله چې په دې کلي کې څومره سپینګیري وپات شوي ځوانان وپات شوي نارینه زنانه درغلي دي الله قبرونه منور کا الله قبرونه منور کا الله زمونږ والد سي وفات شوی دی الله جنت الفردوس نصیب کا الله چې په دې حاضره مجمع کې د چا پلرونه دي او الله کو د چا ورونه دي کو د چا بیبیان دي کو د چا میندې دي کو د چا رشتہ دار دي الله د دنیا نه درغلي دي الله جنت الفردوس نصیب کا الله د جهنم د اور نه وساته یا کریم یا رحیم ذاته الله موږ د جهنم د اور نه وساته الله جنت الفردوس زموږ د ټولو نصیب کا الله تنا ناراضي شه الله تنا ناراضي شه یا کریم یا رحیم ذاته د نیک عمل توفیق لا لراکا د بد عملونو نه وساته الله چې څومره جیلیان دي الله کو مجرمان دي کو غیر مجرمان دي په خیر او عافیت کورونو ته او د خطر وبو ته کورونو ته را واپس کا مور او پلار ته روغ رمټ راوله الله په دې ټوله دنیا کې الله د مؤمنانو په ملکونو کې امن راوله الله اسلامي نظام پکې راوله الله خصوصا زمونږ په دې ملک کې الله امن راوله الله په دې باجوړ کې امن راوله الله د شرونو نه وساته الله د فتنونو نه وساته الله د قرآن او د سنت خلافت نافذ کا د قرآن او د حدیث نظام نافذ کا امنیت زمونږ نصیب کا یا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره دواګانې د امت دپاره کړي دي یا رحمانه زمونږ پکې برخه وکړه چې څومره شرونو نه امن غوښتی دی یا الله د هغه شرونو نه زمونږ حفاظت وکړه الله په دې کور و کلي ګاونډ کې چې څومره علما دي د هغو ټولو حفاظت وکړه اتفاق او اتحاد زمونږ نصیب کا الله د بې اتفاقیانو نه وساته الله اخلاص هم نصیب کا د ریاکارۍ د عمل نه وساته الله زمونږ د مدرسه ده الله ته ودانه لره الله ستا د در نه بل درته مه محتاجوه الله دې کور و ګاونډ د ټول ملک ته الله دې مدرسې نه خیر خور کا چې څومره مدارس چې الله د ټولو حفاظت وکړه الله موږ له خپل علم د عمل کولو توفیق راکا الله د بې عمل علم نه وساته الله د بې عمل علم نه وساته چې څومره شاګردان دي محنتونه کوي محنتونه قبول کا اخلاص نصیب کا الله د مور او پلار دپاره د سترګو یخوالی وګرځوه الله دا کلي والا دا نږدې ګاونډیانه چې څومره دي زمونږ خوا او شاته زمونږ قدر کوي زمونږ د طلباو کوي د علماو کوي الله ته قدر وکړه الله ته قدر وکړه په اولاد کې علما پیدا کا یا رحمان یا کریم ذاته چې د چا څومره بې اتفاقۍ نه دي په اتفاق الله بدل کا چې څومره اختلافات دي الله په اتفاق بدل کا الله موږ ورونه جوړ کا الله د بې اتفاقیانو نه وساته یا رحمان یا کریم ذاته یا الله خپل محبت هم زړه ته کوز کا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت هم زړه ته کوز کا د صحابه کرامو په نقش قدم هم روان کا چې د دنیا نه د رضا د کامل ایمان سم رسخت کا دا کلمه په خوله جاری کا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم